بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ ته په کمنټ کې یو کس تپوس کړی و، ډېر زیات هغه ډېر په مینه تپوس کړی و چې د دې باره کې خامخا تاسو دا خبرې وکړئ. هغه و د دې خپو د تلو د سوی په باره کې. نو ما وایي چې نن هغې باره کې د دې چې وجې څه دي او د دې څه وجې نه کېږي او ټریټمنټ یې څه دی. نو دې ته د خپو دا تلی سوی چې دې ته موږ په خپله ژبه کې برننګ فیټ سنډروم وایو. نو د دې کافي ډېر وجوهات دي، خو زیات چې کوم د دې وجه څه ده، اول به زه په هغې باره کې یو څو خبرې وکړم. وجه چې ده نو هغه د دې دا ده چې کوم زموږ دا نروز دي، چې کوم زموږ ته په پښتو کې اعصابي رګونه وایو، نو دا کمزوري شي. چې دا کمزوري شي نو زیات د دې خپو تلو کې چونکې د دې هغه اخري سرونه نو دغه د ټول نه زیات کمزوري شي، نو د هغې د وجې دا برننګ کېږي. د دې زیات کم عام چې مونږ ګورو نو د شوګر په بیمارانو کې دا زیات دي، خاص کر چې د شوګر داسې له 7 کاله شوي او څوک یې کنټرول نه ساتي، نو هغه خلک بیا اکثر وایي چې زمونږ د خپو تلي سوځي او د شپې ډېر زیات سوځي، خاص کر دي ته د شپې دغه ډېري. د هغې زیاتر وجه خو دا ده چې د ورځې هم دا سوی وي، خو دی چونکې څه کار مار کوي یا څه کې مصروفه وي نو د ده ورته ډېر خیال نه وي. خو چې کله دی د شپې بالکل ریسټینګ حالت کې شي نو هغه سوی بیا دی هغه ټایم کې ډېر زیات محسوسوي. د دې باره کې به زه ځان له یو د دې شوګر والا کې چې کوم دا سوی یا دې باندې به ځان له چونکې دا لږ غټ ټاپک دی نو ځان له یو ویډیو به پې کوم، خو فی الحال د دې په وجو کې یو د شوګر هم ده. دویم چې دا نو هغه چونکې تاسو ته ما یو ویډیو کې دي شي که تاسو ته کتلي، هغې ته مونږ کارپل ټنل وایو، چې کوم په نر باندې دلته کې په دې لاس کې یو پریشر جوړیږي او هغې سره دا مسله کېږي. نو دغه شان په خپه کې یو رګ دی او هغه لاندې د خپې ته ځي، اعصابي رګ دی، هغې ته مونږ ټارسل ټنل سنډروم وایو. نو چې کله په هغه رګ باندې چې د ګیټې سره خوا کې تېرېږي چې په دغې باندې پریشر زیات شي نو د هغې د وجې هم لکه د خپو تلې سوځېدی شي. خو دغه لکه هغې چې مونږ وګورو بیمار او هغه مونږ هسټري ترې والو، تپوسونه ترې وکړو، خپه ولې وګورو نو بیا هغې نه مونږ ته پته لګي چې آیا دا ټارسل ټنل دی او که نه دی. درېیمه وجه چې ده نو هغه چونکې عام ده چې کوم دا وایټامین B12 دی، دا B12 ویټامین چې دی نو د دې کمی چې دی چونکې دا زیات د نرو چې دی د رګونو دا ریپیر کار کوي، نو د دې کمی چې کله په وجود کې نو د هغې د وجې تاسو به اکثر خلک کتلي وي یاره مونږ ځان ته دا میتیکوبال انجکشن کله کله لګو نو دې سره مونږ ښه یو، د شوګر دا بیماران اکثر وایي نو دا اکثر دی کې دا کمی نو د دې کمی د وجې هم دا خپو تلي سوځي. نورې وجې دا کیدی شي بعضې ټایم کې د چا څه الرجي د یو څیز نه نو د هغې د الرجي د وجې هم د خپو دا تلي سوځېدی شي. یو ډېر زیات امپورټنټ وجه چې دا هغه انزایټي ده، سټرس چې دی. اکثر خلک په سټرس کې نور هېڅ وجه نه او بس هغې سره هغه م وایي چې یاره زما د خپو دا تلي سوځي. نو لکه د دې اوس که مونږ ټریټمنټ طرف ته راشو نو دې کې به زه تاسو ته وایم چې د ټریټمنټ خو د دې ایز سچ داسې مونږ ټریټمنټ نه کوو، مونږ د وجې ټریټمنټ کوو. فرض کړه لکه یو کس د شوګر د وجې دی نو د هغه شوګر کنټرول پکار دی، ټیک ته د دې دوایان هم دي، هغه مختلف میډیسن دي، خو هغه مختلف کس ته کتل دي او هغه شان ټریټمنټ ورکول دي. که فرض کړه د B12 ویټامین کمی دی نو هغه شان B12 ویټامین به هغه له ورکو. فرض کړه د څه نه الرجي ده نو هغه شان هغه به ټریټ کو. خو د ټول نه زیات چې دی نو ورسره د انزایټي او سټرس چې دی نو دا ورسره ټریټ کول پکار دي. نو کله اکثر دوه څیزونه یو ځای هم کیدی شي، بعضې ټایم کې لکه یو کس به ډایبیټک وي او ورسره به لکه شوګر به وي او ورسره به انزایټي وي، نو دا دواړه چې دواړه ټریټ شي نو هله به د هغه د خپو تلې د تلو دا سوی چې دی نو دا به ټیک شي. ځکه چې اکثر په دې کې خلک مونږ دونه تنګي چې هغه په ښه په سخته یخنۍ کې مو وایي چې مونږ یې د بړستن نه بار روباسو د خپې او هغه راماندې ښه لګي. په ګرمۍ کې وایي چې مونږ د خپې په وره باندې ایښي نو هغه راماندې ښه لګي، لکه دونه تکلیف یې دی ته. د دې بیا په ټریټمنټ کې هم لکه مختلف قسمه دوایانې دي چې هغه مونږ سټیپ وایز ورکو، یو سره ښه نه شي بیا بل ورته لږ تیزه کړو، بیا لږه تیزه کړو چې هغې سره هغه کنټرول وي او ورسره د هغې هغه وجه چې ده نو د هغې علاج کول غواړي. خپل ځان خیال ساتئ. ډېره مهرباني.